الحمد لله الذي وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعد اما بعد د نبی علیه السلام د سیرت سلسله وار درس چې د نبی علیه السلام کله د حلیمه سعدیه هغه رضاعي مور چې د پای دپاره یې ځان سره بني سعد ته بوتلی و نو چې کله دوه کاله برابر شول نو بیا حلیمه سعدیه نبی علیه السلام هغه راوستو او خپلې مور ته یې حواله کړو خو د دې نه وړاندې حلیمه سعدیه چې د نبی علیه السلام کوم برکات لیدلي وو نو بیا خو په ذهن کې دا وه چې اوس به موږ د دې برکاتو نه محرومه به شو چې کله موږ دا پیغمبر خپلې مور ته حواله کړو نو د دې په زړه کې دا و چې یاره زه د خپل ځان سره پاتې کم او زه آمینې ته درخواست وکړم چې دی ما سره هغه پاتې شي چې زه د دې برکاتو نه محرومه پاتې نه شم نو چې کله حضرت آمینې ته حلیمه سعدیه دی دا خپل زوی مبارک نبی علیه السلام چې کله را واپس کو نو کېږي هغه چې څه الله وغواړي نو چې کله دا حلیمه سعدیه رالله او حضرت آمینې ته خپل لخت جگر سردار دو جهان حضرت محمد صلی الله علیه وسلم هغه حواله کو نو بیا حلیمه سعدیه بیا دا شانتي یو درخواست وکړه چې یاره که دا اجازت وي دا بچی به زه بیا بوځم ولې برکات خو په ذهن کې دي هر څه په ذهن کې دي چې یاره د دې برکاتو نه چې بنده د خوشحالۍ ژوند تیر کړي نو هغه بیا چېرته دا غواړي چې یاره زه دې اوس داسې ځای کې ژوند تیر کړم چې هغه د سختو وي د تکلیفونو یا د مصیبتونو نو آمینې ته یې په دوباره باندې درخواست وکړو اوس د الله شان ته ګوره چې وی کله حلیمه سعدیه دا اراده وکړله چې زه د نبی علیه السلام 2 کالونه بعد دی واپس راولي مکې ته خپلې مور ته حواله کوي په دې مکه کې یو وبا راغله په ماشومانو باندې مرض وبا راغله نو حلیمه سعدیه چې کله امینې ته دا درخواست وکړه چې که ستا خوښ وي نو زه به دا بچې بیا واپس ځان سره بوځم نو امینه حضرت امینه په دې باندې د دې رای دا وه چې او بالکل بس دې ځان سره بوځه یعنې په دې باندې د دې اتفاق راغی هلته کې دا ده چې امینه وایي چې دا یتیم دی او دې ځای کې دا وبا نو چونکې په داسې وخت کې مور او پلار نه زیات په زوی باندې مهربان دا هېڅوک نه وي چونکې او بیا د مور نو مور خو دا خو بیا په دې خپل بچي باندې ډېره زیاته خفه کېږي نو آمینې د حفاظت دپاره په دوباره باندې خپل زوی هغه د حلیمه سعدیه په غېږه کې بیا واپس ورکړو او ورته یې وویل چې او زما درته اجازت دی بوځه حلیمه سعدیه ډېره زیاته خوشحاله شوله او بیا واپس راغله خپل قام قبیلې ته هغه بیا واپس راغله بیا نبی علیه السلام به دغه د خپلو رضاعي وروڼو سره ګډې چیلۍ هغه به یې ځنګلونو ته بوتللې او هغه به یې سرولې یو ورځو کې یو ورځ وه چې دغه د حلیمه سعدیه زوی راغی او مور او پلار ته یې وویل چې زمونږ هغه قریشي رور نه دی دوو داسې کسان راغلي چې هغوی سپین لباس اچولی او هغه یې څمله او هغه یې سینه وشلوله د دې د ویلو سره حلیمه سعدیه هغه ډیره زیاته په تلوار کې را روانه شوله او د حلیمه سعدیه زوج خاون را روان شو په منډه راغله چې ویې کتل نبي علیه السلام یو طرف ته ولاړ دی مخ مبارک یې سور دی نو وایي چې کله حلیمه سعدیه دې ولیدو نو راواغېسته او خپل غېږ سره یې جوخ کړو په خپله غېږه کې یې جوخ کړو هغه مینه یې وله ورکړله او بیا د هغې نه بعد د
حلیمه سعدیه زوج خاون هغه د خپلې سینې سره جوخ کو او چې وی قتل نو په دې سینه مبارکه باندې ټکونه شوي نو بیا چې ورته وی یاره دا څه چلو هغه ته خپله ټوله واقعه هغه وویله نو دا دوه فرشتې راغلي وي او د نبي علیه السلام زړه مبارک هغه وڅیره د نبي علیه السلام شق صدر ورته ویل کېږي عربی کې شق ویش لیدلو ته صدر وایي سینې ته یعنې د سینې اپریشن چې ورته خلک وایي د زړه اپریشن د نبي علیه السلام په روایتو کې راځي چې د نبي علیه السلام څلور ځله شق صدر هغه شوی دی یو په دغه وخت کې شوی دی چې کله د نبي علیه السلام عمر مبارک دا 4 کاله او بیا عمر دغه رنګ وي د نبی علیه السلام عمر لږ زیاتېدو نه بعد عمر نبی علیه السلام په ځنګل کې چې جبرئیل علیه السلام او یو فرشته ورسره بله وه هغې رالل او هغې یوه کاسه راړله چې په هغې کاسه کې د واورې اوبه وي او په هغې باندې د نبي علیه السلام سینه مبارکه وڅیرله او زړه یې ورله هغه راویسته او د هغې نه یو تورو یو ټوکړه یا بعضې روایتو کې راځي چې 2 ټوکړې هغه یې تېنه ورله لرې کړلي نو چې کله یې له تېنه هغه لرې کړلي نو ووي چېرې دا د شیطان هغه عیسه وه دا تېنه لرې شوله او بیا د نبي علیه السلام هغه سینه مبارکه په هغې باندې ټانکې ولګولې او هغه یې وګنډله او بعضې وایي چې مهر په دغه وخت کې د نبي علیه السلام د دواړو اولو ترمنځ هغه مهر لګېدلی او بلکې دریم د نبي علیه السلام شق صدر دا د بعثت په وخت کې هغه شوی دی او څلورم شق صدر د نبي علیه السلام چې کله د معراج په شپه باندې نبي علیه السلام اسمانونو ته خطو بلکې د هغې نه وړاندې چې نبی علیه السلام د ام هانې په کور کې نو نبی علیه السلام فرشتو راوستو حتیم ته او هلته کې ورله سینه وڅیرله اپریشن یې ورله وکړو شق صدر وشو د هغې نه بعد بیا نبی علیه السلام تر بیت المقدس پورې هغه تللی دی او په لاره باندې چې څومره څیزونه هغه لیدلي دي انشاءالله هغه به په خپل ځای باندې راځي هغه به په خپل ځای باندې بیانېږي نو د نبی علیه السلام په زندګۍ مبارکه کې د نبی علیه السلام شق صدر یعنی د سینې کولاوېدل هغه 4 ځله شوي دي او 4 واړه د روایتونه هغه ثابت دي دا د نبی علیه السلام د زندګۍ حالات او واقعات دي الله دې موږ او تاسو له د نبی علیه السلام څومره سیرت طیبه کې زندګۍ کې قدم په قدم باندې په دې باندې د عمل کولو توفیق او بل ته د رسولو توفیق دې الله تعالی موږ او تاسو ته را نصیب کړي واخر دعوانا الحمد لله